نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف. د انسان جسم حفاظت او طاقت لپاره مختلف غذاوان میوه او سبزیان استعمال خپل مقدار مطابق ضروری وي. که انسان جسم ته بیماری ولګیږي نو د هغې مناسب علاج انتظام کول د هغې لپاره ضروری وي. د انسان جسم ته د خوږو خپل مقدار پکار دی، ترخو خپل مقدار پکار دی، د ګرم شي خپل یو مقدار ده او د ټنډ شي خپل یو مقدار ده، د طاقتور شیونو او د مفرح شیونو خپل یو اندازه ده چې هغې مطابق سره د شیونه استعمالوي نو صحت برقرار وي او جسم کې طاقت وي. دغسې د انسان روح صحت او طاقت لپاره او د انسان دینی کمال لپاره مختلف عبادات، مختلف معمولات، وظایف او اذکار خپل یو مقدار پکار وي. د الله رب العالمین د فرایض او ترتیب د دې خبرې واضح ثبوت ده. الله رب العالمین ریزه کې 15 منځونه فرض کړي، دعای سبعی دي، څلورې مشپشین دي. کال کې الله رب العالمین یو میاشت روزه فرض کړي. ټول عمر کې الله رب العالمین حج فریضه یو عبادت فرض کړه. هغې نه علاوه د نبی علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې اذکار او اوراد، نوافل او صدقات دا ټول شیونه ګډ وډ مختلف موجود دي. کله یو عمل د بل عمل نه په ثواب کې فضیلت لري، یو عمل د بل عمل نه ثواب ډیر لري، خو د یو عمل بل عمل نه په ثواب کې فضیلت د بل عمل د پرېږدولو دلیل نه وي. یو عقلمند سړی هم داسې نه وي چې ما جسم د پاره ټولو نه طاقتوره چې کومه غذا ده به زه ټوله زندګۍ د پاره تجویز بل به یو شی نه استعمالوم. غوښه کې الله رب العالمین 98% پروټین یې شي، انتهایی طاقت دی. یو سړی په دې بنیاد باندې چې غوښه ټولو نه طاقتوره غذا ده، زه به سبعي بیګی غوښه استعمالوم، نه به اوبه څښه، نه به مرچ خوره، نه به مالګه استعمالوم. غوښه که ډیره قیمتي ده، د مالګې کمی نشي پوره کوله. دغسې یو عمل د هغه د بل عمل نه افضل کېدل د بل عمل د ترک دلیل نه وي چې و عمل ډیر ثواب ده نو سړی دا ټول زندگی او ټوله ریس په هغې کې خرج کوي، بل عمل د بالکل سره کوي نه. عید پوریزې ستر اختر پوریزې الله رب العالمین د قربانۍ و فریضه په امت باندې یو عبادت په طور باندې فرض کړی ده. یو سړی دا سوچ کوي چې 10,000 روپۍ وزه سړی ذبح کړي، هغې وزې کې سړی ټوله غوښه خپله خوړلی شي. د هغې په بدل کې که سړی د ستر اختر پوریزې باندې 10,000 روپۍ فقیر ته وي چې هغې کې د خپل 1 روپۍ نه کې استعمال د دغه 10,000 روپۍ صدقه کول د قربانۍ بدل نه جوړېږي، اگر چې قربانۍ کې د ټوله غوښه خپله استعمالولی شي، ځکه چې قربانۍ خپل یو عمل د هغې خپله یوه فایده ده، د صدقې خپله یوه فایده ده. انسان په زندګۍ کې خلکو سره اختلاط کول، خلکو سره ګډون کول، تعلیم و تعلم، جهاد، ذکر او اذکار دې خپله یوه فایده ده. امام غزالی رحمه الله د اختلاط او د عزلت خلکو نه څنګه کېدل او خپل فواید ذکر کړي. دغسې د انسان په زندګۍ کې د انسان خلکو نه یو طرف ته کېدل، څنګ ته کېدل د دې خپلې فایدې دي. اختلاط د عزلت یعنی ځان ته کېدلو د هغې فایده او د هغې ځای نشي پوره کوله، او ځای ته کېدل دا د اختلاط کمی نشي پوره کوله. دواړه د انسان په زندګۍ کې مطلوب دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د امت پیغمبر باندې د الله رب العالمین احکامات خلکو ته رسول فرض وي، امتی باندې عام حالاتو کې د الله رب العالمین احکامات رسول فرض نه وي. هغې باوجود نبی علیه الصلاة والسلام رمضان په میاشت کې اخري 10 ورځو کې به ځان ته شو، څنګ ته به شو، خلکو نه به یو طرف ته شو،
د انسان ته یو مغالطه لګیږي کله کله، خاص کر هغه خلک چې هغه دینی کورونو کې مشغول وي، چې زه د الله رب العالمین یو ډیره غټ عبادت کوم، مثلا تعلیم او تعلم ده، خلکو ته واعظ او نصیحت کول، تعلیم او تعلم دا یو غټ عبادت ده، جهاد یو عظیم عبادت ده، دغه رنګه خلکو سره خدمت کول دا یو غټ عبادت ده. زه چې کله دومره غټ عبادت کې مشغول یم نو ماته بیا جمعات کې کېناستل مناسب نه معلومیږي، حالانکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه غټ دینی کورونه څوک هم نه کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بو د دغه میاشتې په آخري اشاره کې جمعات کې څنګه ته شوبل یو کور به نه کول، ځکه چې دی وخپله فایده ده، هغه نه تعلیم او تعلم پر کول شي، نه جهاد پر کول شي، نه خلکو خدمت پر کول شي، نه بل عمل پر کول شي، د هر عمل خپل یو فایده وي. ها د انسان ضرورت کېدل شي، یو سړی بل ضرورت دغه دی اشاره کې اعتکاف نشي کول، خو د انسان په ژوندۍ کې یو داسې وخت انسان ته پکار ده چې هغه الله رب العالمین سره بالکل یکسو شي، خلکو نه رکاټ شي. مولانا الیاس رحمه الله تبلیغ مشر دغه خپل معمول دا چې کله به یو جماعت سره چې تلاړو دعوت په سلسله کې یا چې کله ارواپاس شونه سهارنپوري و خانقاه ده، هغه خانقاه کې به د درې ورځې به اعتکاف کول، او دا خبره به کوله چې زه کله د شو خلکو جماعت سره دعوت تلور چې هغه ډېر پکیزه خلک، خو چې کله زه بار وازنه موزده کې سنه غرغلوي کډوډی راغلی نو خپل زړه د الله رب العالمین سره لګول د پرزه بیا سهارنپور خانقاه کې بیا اعتکاف کوم. اعتکاف فایده دا وی چې په دې سره د انسان نور اعمال وزنی شي. یو سره ډیر الموس کوي خو هغه کې اخلاص نه وي، یا بل عمل کوي په کې اخلاص نه وي، اخلاص نه وي نو هغه عمل وزنی نه وي. نو د هر وخت خپل وظیفه وي، دا د انسان د نفس اختراوي چې هغه د حالاتو او هغه د اوقاتو تعیین نشي کوله. زنه یو سړی ته خپل نفس دا خبره خسته کړي چې زه وخت نه ضایع کوم. دا سره کله کله ریزي کې 15 غنټې غپ ولې، خو چې کله یو علماوي ته راشي چای سره خبره ضرورت ته بیا غ سره خبره نه کوي چې زه وخت نه ضایع کوم. نو دغه 15 غنټو کې کته لاس منټه علما خبره وبسلې و، نو هغه 15 غنټو کې ته علما خبره زیاتله. دغه څه کله کله چاته خپل نفس دا خبره خسته کی چې زه خلکو ته تعلیم ورکوم، دا یو ډیره اهمه مشغله ده. ظاهره خبره ده چې یو سره ټول کول تعلیم نشي ورکول، خامخا به د سریزي تیری شا کې د چټي وي، نو که سړی به د اعتکاف لاس ریزي ای چټي ریز دغه سر بدالي کې او نور تعلیم او تعلم جری وسط، نو بالکل ممکنه ده کولای شي. نو دا د انسان د نفس خپل یو خواهش وي انساني چې هغه د اوقات او د حالاتو صحیح جایزه نشي خوستله، هر ټایم کې هغه په یو شی باندې یا په یو کار باندې اړم. نو د هر وخت خپل وظیفه وي. رمضان مبارک اخیری عشره د اعتکاف لپاره یو ډیره بهترینه موقع ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام مدیره ځکه جمعات کې اعتکاف کول، نو په دې بنیاد باندې چې تړاوي چې ما نور دینی کورونه دي، انسان ضرورتونه دي، سنت عمل ده ضروری نه ده، چاته الله رب العالمین توفیق ورکړي کولای شي، خو په دې بنیاد باندې چې هر ما بل یو دینی کار ده ناغې دی وجه نه دا کار که ترک شي دا مناسب نه ده. دی کار کې دی اعتکاف په ایامو کې الله رب العالمین انسان ته داسې یو قوت او داسې یو کیفیت ور نصیب کړي چې بیا د نور اعمال وزن زیات شي. الحمدلله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.